نبی علیہ السلام بوی وستاسو د دنیا نه ماته درې خبرې خوښې دي وستاسو د دنیا نه مطلب دا چې زما ګورې د دنیا سره تعلق نشته مونږ وایو دا سیز ستا دی نبی علیہ السلام بوی ستاسو د دنیا نه ماته درې خبرې خوښې دي ځان ته به د دنیا نسبت نه کوو زما د دنیا سره وی تعلق نشته دی ستاسو د دنیا نه ماته درې خبرې ډېرې خوښې دي کمې درې خبرې وی اوله خبره ماته خوشبوی ډېره خوښه ده خوشبوی او حدیث مبارک کې دا راځي چې خوشبوی به د چا نه رد کوي چې څوک خوشبوی درکوي تکیه درته څوک دي بالغ دا به هم د چا نه رد کوي دا عزت دی دا اکرام دی یو مې خوشبوی خوښه ده ستاسو د دنیا نه او بله نیکه بیبي چې د سړي نکاح کړي بیبي او نیکه وي په نکاح کې وي او نیکه وي دا مې خوښه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی دا دنیا چې دی دا ټول سامان دی او د دنیا په سامان کې غوره سامان المرأة الصالحة هغه نیکه بیبي ده په ټوله دنیا کې غوره سامان هغه نیکه بیبي ده چې سړی ته نیک او صالح بیبي میلو شي دا د دنیا په سامانونو کې په ټولو کې بهتر ده نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به وفرمایل وی ماته ستاسو په دنیا کې دویم څیز چې دی هغه نیکه بیبي خوښه ده نیکه بیبي دا ده حدیث مبارک کې راځي چې کله ورته خاوند نظر وکړي نو دی به خوشحاله شي دا د نیکې بیبي نښه ده چې خاون ورته ګوري نو خوشحالیږي او چې کله خاون نه نو دا د خاون د مال او د جان حفاظت کوي د خاون په مال او په جان باندې خفه کیږي چې کله خاون نه د هغې حفاظت کوي نو دویم نیکه بیبي او دریم چې دی زما د سترګو یخوالی چې دی هغه په مانځه کې کېښودلی شوی دریم مې دا ډېر خوښ دی په دنیا کې خوشبوی می خوښه ده نیکه بیبي می خوښه ده چې د سړي په نکاح کې او دریم د سترګو یخوالی زما چې دی هغه په مانځه کې دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وی زما هم درې خبرې خوښې دي وی کمې درې وی تا ته کتل او په تا مال لګول او چې زما لور بیبي عایشه ستا په نکاح کې ده وی دا درې خبرې مې ډېرې خوښې دي صحابه کرام صحیح عاشقانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مالونه او جانونه پې قربان کړي وګوره چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په غار حرا کې و په غار ثور کې هجرت چې کله کوو په غار ثور کې ورسره و نو ګوره اوس په تا ته د محبت پته ولګي مونږ هم د محبت دعوی کوو چې کله غار حرا کې و دا غار ثور کې ورسره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه درې ورځې و خپله لورې راوغوښتله اسما رضی الله تعالی عنها وی ته به مونږ له ډوډۍ چای وړې راوړې عبدالرحمن خپل بچی راوغوښتو هغه ته یې وی ته به ګرځې راګرځې چې زمونږ په باره کې خلک څه خبرې کوي هغه به ټیم په ټیم رارسوي چې مونږ ته پته لګي چې خلق مونږ باره کې څه وایي غلام یې راوغوښتو وی ته به مونږ له دا بیزه او چیلی راولې د پویو انتظام به رالتله کوي نو ګوره بیبي ته وایي ته به یې پخی لور ته وایي ته به یې راوړې غلام ته وایي او زوی ته وایي ته به راله معلومات راوړې ته به راله معلومات راوړې غلام ته وایي ته به راله پی راوړې او زه به خپله د امام الانبیا سره نو ټول کور یې د امام الانبیا په خدمت کې ولګو لور په خدمت کې ده بیبي په خدمت کې ده پخپله په خدمت کې دی او غلام هم په خدمت کې دی نو الله به مقام نه ورکو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وایي وی ماله د دغې درې شپو نیکۍ راکه دا کمې چې تا په غار ثور کې تېرې کړي دي او زما د ټول عمر نیکۍ واله خو ماله د دغې درې شپو نیکۍ راکه
اکا د دغې دریو شپو نیکی ماله راکه او د ټول عمر نیکی مې واله خو دا 3 شپې چې تا کمې خارسور کې د امام الانبیا سره تیرې کړي دا نیکی ماله راکه څومره لوی نیکی وګټلې چې روانو د هجرت په سفر چې مخې ته لاړل روان نو لار کې پې لوږه رالاله ام معبد دا یوه زنانه ده لار کې کورو د دواړو جهانو سردار او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورکره ورغلل ورته وایي د خوراک څه نشته دی د عربو خلق به په میلمستیا کې خو میلمه به یې خوښو ورته یې وی میلمه خو مونږ خوښو خو نن راکره هیڅ شی د خوراک نشته یوه بیزه ورکره ولاړه وه د خاوند د نورې بیزې سر له شړلې وې او دا یوه بیزه کور ولاړه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی دا بیزه به راله دې نه چې پی والو نو ټیک به نه هغه ورته وی د الله حبیبه دا چې دا کور ده نو ولې کور ده خو یې دومره ټپه ده چې سر له نشي تللی نو په دې کې پی کوم دا خو د ټپوالي د وجې نه کور ده تللی نشي دومره دا ټپه ده د دې کې پی د کوم ځای نه راله هغې کې غوښه نشته دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وی دا ماله لږه دا بیزه ماله خواله راولئ چې بیزه د امام الانبیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواله راوستله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورا په ملا باندې داسې لاس کېښود چې لاس کېښود وی ام معبد لوښي راوړه شابه د پیو د کور چې څه لوښي و هغه ټول د پیو ډک ټول پی د لوږې د لاسه هغه بیزه خوراک له نه شوه تللی دومره ټپه وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پې لاس کېښودو نو پی یې شروع کړل د ټول کور لوښي ډک کړل نبی علیه السلام وسکل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وسکل ام معبد کور کې ماشوم دی هغه وسکل بیا تیم ډېر شی پی پاتې شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تېنه روان شو چې لاړلو کور ماښام خاون راغی ابو معبد د ام معبد خاون راغی قربان حدیث مبارک کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به یو ځای ته رادنده شو بیا به تې اوج سړي ته به پته لګېدله نو دې چې راغې نو بیبي ته وایي نن مې دې کور کې ډېره رڼا ده برېښنا ده برکات اینما اثرات اینما چې څوک راغلي وکړو بیبي ورته وی او نن یو کس راغلی و زه به وی د هغه څه ووامه دا خو یې وړه خبره ده هغې بیزې پی شروع کړي دي او د ټول کور لوښي ډک کړي دي دا ابو معبد ورته وی نوم یې نه و چې دا څوک و دې تې نه د نوم تپوس نه و کړی نو ورته وایي وی ډېر مبارک بنده و مبارک لکه نوم وله د نبی علیه السلام نه ورته تپوس یې نه و کړی وی ډېر مبارک بنده و نو ده ورته وی تاسو ما ته اطلاع نه کوله بس اوس هغه تلی دی خو د نن نه پخوا به زه بیزي په نږدې ایریا کې سرومه کو دغه کس راغی نو ګورې ما به خبروئ چې زه یې ووینم دی ورته ټیک ته وی بیزي به نږدې ایریا کې سروم وی صحیح ده بیبي ورته وایي زه به تا ته نور څه وم یو څو صفات یې ورته بیان کړل وی چې سړي به ورته کتل که نه وی دا مخ به یې ډېر ظاهر و ډېر روښانه و او یې غټې غټې سترګې وې اوږده باڼۍ و ډېره ښکلې حسینه چهره ما نه ولیدلې چېرته ډېر ښکلې چهره الله ورکړې وه یوه خبره یې ورته پکې وکړله چې په هغې حد تمام کړو وی ورته وی واحسنه من بعید واجمله من بعید واحسنه من قریب عجیبه خبره وی دا وه چې د لرې نه به دې لید نو ام ښکلی او چې نږدې به شو نو ام به ښکلی لکه ډېر کرته یو بنده سړي ته د لرې نه ډېر ښکلی ښکاري خو چې کله رانږدې شي نو هغه شان ښایسته نه وي نو وی د لرې نه هم ښکلی او د نږدې نه هم ښکلی
هر حالت ښکلی و چې د لرې نه به دې کتل نو ام به تې نور ټپکاوېدو او چې د نږدې نه به دې لیده نو ام به تې نور ټپکاوېدو ام د لرې نه ښکلی و ام د نږدې نه ښکلی و ام یې لرېوالی ښکلی و ام یې نږدېوالی ښکلی و دی ښه حیران پاتې شو وی دا کس په اینه څه موده پس دا ام معبد او ورسره هغه بچې دی ووتل د کور له یې څه سودا راغستله سودا نږدې میلاو نه شوله لږ ښه لرې لاړل سودا پورې هلته یې تپوس وکړو نه چې سودا پسې لږ لرې لاړل نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې ولیدو دا هلک دی زنانه ته وایي وی دا هغه دی وی د هغې مبارک سره چې ملګری و دا هغه کس دی ورمنډې کړې په ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پسې ورغلل وی ستا سره یو کس راغلی و او ته راغلی وې او هغه بیزې پی شروع کړی و هغه څوک و نو دی ورته وایي هغه خلق چې ورته محمد وایي صلی الله دا هغه دی هغه پیغمبر چې دی دا هغه دی وی چې زمونږ به ورسره ملاقات وشي وی چې او بلکل به ورسره وشي چې ورغلل دوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم جلوه افروز دی چې ورغلل دا ام معبد او هغه هلک چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې ولیدو نو دواړو پې په حقه ځای باندې ایمان راوړو دا هغه دی هغه د نبوت دعوه چې یې کړې ده وی او دواړو پې ایمان راوړو او واپس رالل چې رالل نو ماښام چې بیا خاون کور ته راغی نو خاون ورته وایي نن بیا هغه کس راغلی و کور ته کوی نه نن هغه نه و راغلی نن مونږ تلي وو نن مونږ ولیدو او هغه کس چې دی د هغه نبي اخر الزمان دی هغه اخري پیغمبر چې دی دا هغه کس دی حدیث دا سیرت په کتابونو کې لیکلي دي وی دا بیزه نه وه چې نبی علیه السلام پې د پاسه لاس یخی وی دا د ډېر عمره پورې ژوندی و ډېر وخت تېر شو دا بیزه ژوندی وه هغه نورې بیزې مړه شوې او دا ژوندی وه او یو پیره قحط سالي رالله هېڅ ځای کې به څه نه میلاوېدل واحد د ام معبد د کور نه به د دې بیزې نه به پی میلاوېدل ټوله علاقه کې قحط سالي وه او د دې بیزې نه به بیا هم پی میلاوېدل د دې په کور کې قحط سالي نه وه چې امام الانبیا په هغې بیزه باندې قدرې د پاسه باندې لاس یې د قحط په موده کې بیا دغې بیزې پی نه وبنې کړ به هر صورت صحابه کرامو به نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ډېره مینه ساتله دا په دې بنیاد چې موږ د آخرت ته